چې زموږ د میډیا او د ډي سي صاحب کومه مسله راغلې ده حقیقت خبره دا ده چې دا زموږ د ضلع چارسدي په ډسټرکټ کونسل او زموږ د چارسدي په عوامو باندې یو د افسوس خبره داسې ده چې د چارسده ضلع چې ده دا په پاکستان کې یو باعزته ټول باعزته دي خو دا دلته چونکې د ډېرو پارټو لیډرشپ پروت دی او دا د پاکستان یو پہچان دی او زموږ چې کوم شکل نورو ضلعو ته پیش کړی شو نو زه په دې باندې افسوس هم کوم او زه د خپل صوبایي ګورنمنټ شکریا ادا کوم چې چونکې دې کې انکوایري آلریډي چې کومه دی کینولې ده خو زه صحافي برادري ته دا ویل غواړم چې موږ مکمل ستاسو په دې کې حمایت کوو او ډي سي صاحب چې دا کومه رویه اختیار کړې زه د دې بھرپور مذمت کوم دا ضلع چې ده دا د داسې خلکو دپاره قطعیت نه ده زموږ دپاره ټول آفیسر قابل قدر دي قابل احترام دي دا زموږ میلمانه دي او ټولو موږ له عزت راکړی دی که بعضې یو خبره نیمه راغلي څومره ډپارټمنټ ته چې موږ تللي موږ له عزت هم راکړی زموږ کار هم شوی دی چونکې دا سیسټم داسې لږ پیچیده و نو په هغې کې به بعضې مسلې موجودې او زموږ د ډسټرکټ ممبرانو ګیلې به وي خو موږ له عزت راکړی خو ډي سي صاحب چې دا کومه رویه اختیار کړې زه د دې مذمت په دې وجه باندې کوم چې زموږ نورو ضلعې ته او نورو خلکو ته زموږ یو غلط شکل پیښ شو او زه په دې افسوس کوم چې ډي سي صاحب نن په کار ده چې صاحب وختي موجود وی د اجلاس د شروع کېدو نه بعد مخکې وایي چې موږ یو ګنټه اجلاس لیټ هم کوو بیا هم نه دی راغلی د هغې نه علاوه چونکې زه د میډیا ملګرو ته دا خبره کوم چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کله خلیفه شو نو لومبۍ خبره په لومبۍ خطبه کې دا وکړله که چېرې زه صحیح کار کوم نو زما مرسته وکړئ حالانکې د هغوی نه د غلط کار سوچ هم نشي کېږي خو دا سبق زموږ دپاره دی او که چېرې زه داسې کار کوم چې هغه د الله او د الله د رسول خدا نه خواسته مطلب چې خلاف وي نو تاسو زما لاس ونیسئ میډیا چې دا څلورمه ستنه ده زموږ د ملک او زموږ د سټیټ موږ دوی ته دا خبره کوو چې کوم نقص یا کومه کمزوري موږ کې آفیسر کې بلکل تاسو چې کومه دی هایلایټ کوئ او د هغې نقطه چیني په هغې کوئ خو چې کوم ښه کار کېږي هغه هم لږ اپریشیټ کوئ چې د هغې سره زموږ د آفیسر زموږ د ډسټرکټ ممبرانو هم کوم د حوصله افزایي کېږي د هغې نه علاوه جناب سپیکر نن ټول یو خبره هم په دې کې شامل ده 3 زمزمه 25 دیهاتو د پولیو قطرو نه انکار وکړ او هغې وجه دا ده چې هلته یو 2 میاشتې بجلي بند دي او هغوی وایي چې زموږ ماشومان او موږ هسې هم ذهني مریضان یو نو پرېږدې که په دې پولیو باندې زموږ خپل لاس ګوډېږي نو دا دې پکې وشي ما څو ځل دا خبره وکړله جب اکسچینج چې کوم دی د شب قدر نه د اوسه پورې رانغی دا بجلی د 3 ورځو نه بیا چې کومه دی کاټه او موږ له د دې علاج نه راځي په دې باندې په ما 2 پیارې مو شولې موږ له د دې خبرې علاج نه راځي چې دوی سره موږ څه لارو زه تاسو ته دا ریکویسټ کوم چې د دوی قبله درسته کوئ اوس را روان کومه پولیو چې ده د هغې نه پرون بیا جرګه شوې ده او هغوی وایي چې موږ به د پولیو نه چې کوم دی مکمل اجتناب کوو او احتجاج به کوو دا پولیو قطرې به موږ نه کوو زه به څو پورې چې کومه دی هغوی مطمئن کوم او هغوی سره جرګې خبرې کوم نو چونکې دا یو سنګینه مسله ده دا بیا میډیا هم ډېره هایلایټ کوي ولې چې دا یوه نوکه واقع مخکې هم داسې شوی و دا احتجاج شوی و چې د پولیو قطرو نه د دې وجه نه چې کومه دی انکار کوي چې موږ ته بجلي نشته لہذا په دې باندې ناظم صاحب او زه چونکې ډي صاحب خو نشته دی او زه خاص طور ډي سي پي صاحب ته وایم چې د وابې په باره کې که موږ هر څه وکړو نو زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې دغه د هغوی په یا قطعا نه اخلئ په دې باندې چې یو طرف ته هغوی دا ظلم کوي هغوی دپاره یو قانون نشته دی چې زه بیا ورځم یا احتجاج کوم یو ته وینا کوم او بیا دې په ما باندې پیار کېږي لہذا دا سیریس واخلئ او دا ډېره سنګینه مسله ده چونکې بله ورځ بیا پولیو را روانه ده او بیا به دنیا ته چې کومه دی دا شکل زموږ پیش کېږي چې یاره خلکو چې دی د بجلۍ د وجې نه د پولیو نه انکار وکړه شجرکار مهم چونکې د ګورنمنټ دا کار دی چې هغه یو بهترینه پالیسي وضع کړي بیا هغې له عملي شکل ورکول چې دی نو هغه خو د آفیسر د ډپارټمنټ کار دی
او ټیک د چې ډپارټمنټ د ګورنمنټ دی خو زموږ هم څه ذمواري شته همې څه فرض هم جوړېږي شجرکاري یو زبردست مهم دی او زه ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې زموږ یو ډسټرکټ ممبر هم ته نه دا خبر نو که ډسټرکټ کې کوم ډپارټمنټ دی او هغوی شجرکاري مهم هم کوي زموږ فنډ هم یوټیلایز کوي نو بیا د ډسټرکټ ممبران د ډسټرکټ کونسل ته ساجت دی هر یو دغه ته چې کومه دی ډپارټمنټ ته ونې او بوټي لاړل هغوی چونکې پروټیسټیشن او دا ښودنه یې وکړله خو موږ ډسټرکټ ناظم صاحب یا موږ ته چې کوم دی هېڅ پورې چا دا نه وایي چې تاسو هم راشئ ما سوا د ایجوکیشن د فیمیل ډپارټمنټ او د میل نه چې هغوی موږ ته وویلې او ډي ایچ او صاحب راته ویلي چې یاره تاسو که راځئ نو ډي ایچ او صاحب ناستی دی دا دوی ما ته ویلي نو لہذا دا یو بهترین مهم دی او زه د ډي صاحب نه دا تپوس کوم چې په دې مهم کې ډسټرکټ کونسل یا موږ ولې انوالو شو د هغې نه علاوه 6 ستمبر چونکې په دې ورځ باندې په پاکستان چې کومه مهمجویي کېدله او الله پاک پاکستان قوم له پاکستان فوج له کومه توفیق ورکړو زه ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې په ټول پاکستان کې 6 ستمبر چې کومه دی د دې هغه فنکشن او د هغې پروګرامونه وشول خو صرف په ډسټرکټ چارسده کې ونه شول دا څه وجه ده چې صرف دا ډسټرکټ چارسده ولې دې کې موږ دومره کمزوري او خوار شولو چې موږ 6 ستمبر باندې ورځو هغه په ټول پاکستان کې چې کومه دی مناویږي په بار دنیا کې په سفارتخانو کې مناویږي او په ډسټرکټ چارسده کې هغه مناو نه شول لہذا زه دا ډیمانډ کوم چې آیا دا کمزورۍ دا په څه وجه باندې وشولې او زه بیا په اخره کې د میډیا ملګرو ته دا خبره کوم چې ستاسو دا فرض دی چې کمزورۍ زموږ هایلایټ کړئ موږ ته نکته چیني په هغې وکړئ زموږ قبله درسته کړئ خو تاسو ته دا ریکویسټ کوو چې کوم ښه کارونه کوو هغه هم هایلایټ کړئ او تاسو ته چې کومه رویه اختیار شوې ده د ډي صاحب طرف نه موږ بالکل مکمل بغیر څه ججک موږ تاسو سره موږ تاسو سره همدردي ده او په دې باندې موږ ډېر د افسوس اظهار کوو او لہذا د دې چې کومه دی انکوایري وشي او ډي سي صاحب ته چونکې چې هر څه ډپارټمنټل څه دی هغه د هغه ته میلاو شي او که نه د میډیا د ملګرو څه کمزوري دوی ته به خپله